بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلى الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. داغه رقم الله مشته د خلکو سره د خبرو طریقه راشي چې کوم خلکو سره ته خبرې کوي د شیګانو سره کوي، سنیانو سره کوي، د یهودو سره کوي او د نصاراو سره کوي، د مجوس سره کوي، ته به د ځان خبره نه کوې، ته به دغه آیات ستا په ذهن کې مخ د به پروتي، نو ته به د ده سره بحث کوې. نو دلته سره کوم بحث دی رب کائنات دا موږ ته راشي رب ولا تجادلو، ته بحث مه کوه، خبرې مه کوه او مناظره مور سره کوه. اهل الکتاب د اهل کتاب سره، اهل کتاب دغه یهود دي، نصارا دي، صایبین دي، دغه وایي موږ یو اهل کتاب. نن سبا شیعیان وایي موږ د الله پر قرآن مې ایمان دی او سنیان وایي زموږ د الله پر قرآن ایمان دی. نو ته به ورته وایې چې ستا ایمان دی نو اوس راسه، الا خو بیا د دوی سره خبرې وکړه بلتي پر دا رقم باندې طریقه باندې هي هغه چې احسنو چې ډېره بهتره وي. ډېره بهتره و څه ته وایي؟ ډېره بهتره دا ده چې وروره ستا په تورات کې، ستا په کور کې پروت هغه انجیل، هغه زبور. نن سبا خو دلته اهل کتاب نسته، دلته اهل کتاب دغه دي چې دا کوم ځان ته دیوبندی وایي، فنشفیری وایي، سلفی وایي، سیفی وایي، تبلیغي وایي، کیپټني ورته وایي، عثماني دي. دې ته به څه ووایه؟ الی الذین، مگر هغه خلک ظلم چې هغو ظلم کړی دی. ظلم یې څه کړی دی؟ کیپټنیانو، اهل حدیثو، پنجشیریانو، دیوبندیانو دا لیکلي دي، وایي د مسلم روایت دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم شیطان مسلمان. بخاري لیکلي دي چې د موعظتین د قرآن آخرني دعا کوم څه چې د موعظتین چې ورته وایي سورت وایي دا د الله د قرآن حصه نه ده. بخاري لیکلي دي چې د یوې شپې نکاح جایز ده. مسلم لیکلي دي چې د یوې شپې نکاح جایز ده. نو ته به دې خبره ورسره وایي چې د الله په قرآن باندې دا خبره خو ستی په کتابو کې شته، دا خو تا ظلم کړی دی پر ځان باندې. وقولو ته به ورته ووایه دی مه وایه چې زه چیز نه منم، تورات نه منم، زبور نه منم، ته به دا ورته وایه. وقولو وبه وایه آمنا موږ ایمان اورو بالذي پر هغه باندې انزله چې نازل شوی دی الینا موږ پر دې کتاب باندې ایمان دی. و انزل الیکم پر هغه زموږ ایمان دی چې نازل شوی او ته ته چې کوم تورات انجیل موږ پر هغه ایمان دی. و الهنا زموږ معبود چې دی، و الهکم ستاسو معبود چې دی هغه واحد یو دی. زموږ رښتې اله، زموږ رښتې الله یو دی. نو چې یو سو نو څه به کوو؟ ونحن موږ چې له دغه الله لره مسلمون فرمانبردار یو، مسلمانان یو، غاړه ایښوونکي یو. که ستی په تورات کې د الله له طرفه څه خبرې پر هغه ټول زموږ ایمان دی. که په انجیل کې دي پر هغه زموږ ټول ایمان دی. که په زبور کې اوس به موږ نه ورته وایي په دا قرآن کې څه شی آیات دي پر دې ټول زموږ ایمان. خو پر هغه بخاري او مسلم حاکم شپږ کتاب سی په علاقه کې مشهور، پر هغه زموږ پر هغه خبرو ایمان دی کوم چې د الله د قرآن په تایید کې. پر هغه زموږ ایمان نه دی چې د الله د قرآن بېعزتي ده کې، د انبیاو بېعزتي ده کې، د صحابو بېعزتي ده، د امهات المؤمنین او بېعزتي کې او د مسلمانانو کې بېعزتي هغه موږ نه منو. نو اوس وایي وکذالک دغه رقم انزلنا موږ نازل کړي دي الیک تا ته ای پیغمبره الکتابو
دغه کتاب فرقان چې ورته چې د حق او د باطل جلا کولو کتاب دی، د حق او د باطل د ښوولو کتاب دی. فالذین پس هغه خلک اتیناهم الکتاب چې موږ ورکړی دی و دوی ته کتاب یؤمنون به دی ایمان لري په هغه سره. زموږ پر تورات او پر انجیل پر ټولو چې کوم د الله له طرفه کتاب راغلی ګور د زموږ ایمان او پر دغه کتاب مې مکمل چې مکمل پر ټول ایمان دی، پر زوار او پر زیر چې سره کوم د الله له طرفه راغلی زموږ ایمان دی. اوس چې څوک وایي زما ایمان دی، بیا ورته دلته په قرآن کې وایي چې نبي مړ سو، نبي انسان او بشر او نور نولو دی وایي یا نبي د مدینې په قبر کې ژوندی ورته ژاړي و یا نبي زه د راغلی زما دپاره د الله څخه زما دپاره بخښنه وغواړه، نو تر دې بل غټ کفر شته. بیا وایي دغه روح برته راځي او الله قرآن کې وایي چې روح ووتله بدل نه راځي. رب وایي چې دغه او نبي په راسته لاسخط نسو لیکلی اولول، نو دغه تعویضونه چاشتونه د کومې خوا رالو، ختمونه د کومې خوا رالو چې کم کار کم عمل نبي کړی وي الله او نبي ته پر هغه زموږ ایمان دی. نو اوس ورته وایي ومن هؤلاء بعضې د دغه مشرکانو نه، د دغه دیوبندیانو د سلفیانو نه، د دغه کپټنیانو نه من یؤمنو هغه ایمان راوړي بي په دې سره. هلته په خوله خو وایي ما ایمان راوړی دی، الله وایي وما یجحد بآیاتنا انکار نه کوي زموږ د آیاتو څخه الا الکافرون مګر هغه خلک چې هغه کافران وي. چې کافر سړی وي هغه به د الله د قرآن څخه انکار کوي، هغه شرط وکړي وما كنت تتلو نه یې ته چې تا به ویل کولو من قبل مخکې تر دې نبوت من کتاب د کتاب تا د دې نبوت څخه مخکې تا کتاب نسو ویلی ولا تخطه نه تا او لیکل کولی شوی. دغه چاشتونه نو د کومې خوا رالو چې نبي لیکل نسو کولی، تعویضونه د کومې خوا رالو. که ته وایې پنجفیره دا جایز بولې چې په قرآن سره او تعویض لیکل جایز دي، نو په کوم آیات باندې الله ورسته دا ولیکه په غاړه کې یا مینه ته وځړوه یا په تقوا کې وځړوه. الله وایي ولا تخطو نه تا لیکل کولی شي بې ایمینې که په راسته لاس سره. که چیرې تا خط ویلی سوی یا لیکلی دې سوی نو په دا وخت به دغه مشرکین مکه ویلو چې دغه محمد دا کتاب په خپله لیکلی دی، امی و انفړه و بعد کې الله ور زده کړل. الله اذن په دغه وخت کې لرتابو ضرور لازمي به شک په دغه کې کړی وای المبتلون هغه باطل پرست خلکو چې هغه ورته دغه محمد دا کتاب او د ځانه جوړ کړی دی. الله بلکې هو دغه کتاب چې دی آیاتون بینات واضح فی صدور الذین پسینو کې د هغه خلکو اوتو العلم چې هغو ته ورکړل شوی علم دی د الله چې کوم مؤمن دی د الله د کتاب عزت په زړه کې دی په سینه کې دی هغه د الله د قرآن انکار نه کوي. الله وایي وما یجحدو انکار نه کوي بیا آیاتنا زموږ د آیاتو څخه الا ظالمون مگر ظالمان. هلته ورته ویل کافر دلته ورته ظالم. و یاره موږ خو نو ملا صاحب وایي یاره چې پر دین پیسې اخیستل جایز دي، او ملا صاحب وایي چې رو راځي، او ملا صاحب وایي چې 80,000 او ناجوړی چې دي د الله په کتاب کې شفا ده. نو موږ وایي دغه 80,000 په کوم آیاتو په کوم حدیث کې راغلي دي؟ نو دا ټوله چیز دي وقالو ویل به دی لولا ونزل ولې نه نازلي علی پر دغه او نبي باندې آیتن یو معجزه من ربه او له جانبه د رب ده. قل ورته ووایه انما الآیات بېشکه دغه معجزې چې دي عند الله د الله سره چې زما اختیار نشته، و انما بېشکه انا زه چې یم نذیر ویره
زه ورکوونکی مبین ښکاره اولم یکفیم څه د دوی دپاره کافي به نه وي د الله قرآن د الله قرآن د دوی دپاره کافي نه دی چې انا بېشکه موږ انزلنا موږ او نازل کړی علیکه پر تا باندې ای پیغمبر الکتاب دغه کتاب یتلا چې وویل شي علیهم پر دوی باندې دا قرآن پر دوی ووایه دا د ویلو کتاب دی دا د دسملونو کتاب نه دی چې ته پټ کې پای کې نو ورته وایي ان بېشکه فی ذلک په دغه بیان کې دا د الله په قرآن په ویلو کې لرحمت دا یو رحمت دی و ذکر نصیحت دی لقوم هغه قوم لره یؤمنون چې هغه ایمان لري د الله پر قرآن قل ورته وایه کفا کافي دی بالله الله پاک بین په مابین کې زما و بینکم په مابین ستاسو کې شهیدا گواه زما او ستا په مابین کې الله گواه دی چې د الله کتاب دی راسه پر دې ما او تا سره کښېنو پر هره او مسله باندې ما او تا پر دې باندې وکړو نو اوس یعلم پوه دی ما په هغه باندې فی السماوات په اسمانونو کې والارض په ځمکه والذین هغه کسان آمنو چې هغو ایمان راوړی دي بالباطل پر باطل ایمان دی زموږ اکثره مفتیان علما شیخ القرآن شیخ الحدیث هغو پر باطل باندې ایمان دی وکفرو هغو انکار کړی دی د الله په قرآن سره وکفرو بالله دی انکار کړی بالله د الله باندې اولئک هم الخاسرون دا خلک تاوانیان دي چې د الله قرآن یې پرېښوی نور د اکابرینو په کتابو پسې روان سو په نورو او فتواو دا فتوا ورکول د الله کار دی د الله په قرآن مې موږ ته فتوا ورکوو خو د بل چا په خبرو باندې فتوا ورکول کفر دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین